أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. تیرو آیتونو مبارکو کی اللہ رب العزت دریو قسمه ډلو ذکر فرمایلو. په هغې کې یو کافران دي، یو مسلمانان مومنان دي، او دریمه ډله د منافقین وه چې د هغې حال الله رب العزت په دې تیرو آیتونو کې ذکر کړی دی. الله رب العزت سره د دې صورت نه د دریو فرقو حال بیان کړی و چې یو د مسلمانانو ایمان والو فرقه وه، دویم د کافرانو وه چې په قسمت کې ایمان نه دی، او دریم د منافقینو چې په ظاهر کې ځان مؤمنان ګڼل یعنی مؤمنان ښکارېدل او په واقع کې کافران هغه. او دې منافقینو به چې کوم دی مرسته او ملګرتیا د کافرانو کوله، او مسلمانانو پورې به استهزاء او خندا کوله، او د الله رب العزت د دې پاک کلام مجید فرقان حمید شک په د مسلمانانو په زړونو کې اچو چې دا خو د الله کتاب نه دی بلکې دا خو پیغمبر علیه السلام په خپل ځان نه پیغمبر په خپل جوړ کړی دی. او الله رب العزت د هغې رد په دې را روان آیت کې جګمدې کړی دی. یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا عبادت کوئ ربکم در خپل الذي هغه رب استاسو خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو، والذین هغه کسان من قبلکم چې مخکې ستاسو نو لعلکم او ښایي چې تاسو تتقون ځان وساتئ د الله د عذاب نه، یعنی تاسو ویریږئ د الله نه. نو د الله رب العزت عبادت وکئ او د الله نه ما سوا چې څومره خدایان تاسو جوړ کړي دي، لات منات عزات، د دې ټولو نه خپل ځان راونغاړئ، په سچ سره چې کوم دی ایمان راوړئ او تاسو د الله رب العزت وحده لا شریک عبادت اختیار کړئ چې تاسو یې پیدا کړي او تاسو نه مخکې چې څومره خلق تیر شوي، تاسو آبا او اجداد، تاسو قوم قبیلې مشران، دا ټول الله پیدا کړي دي. الذي الله هغه ذات دی جعل چې ګرځولی ده لکم الارض ځمکه لپاره ستاسو فراشن بچوڼه، والسماء بناء او اسمان چت، وانزل او را نازل کړي من السماء الی اسمان نه ماء اوبو، فاخرج به بصره وباسي به پدې اوبو سره من الثمرات دا قسم قسم میوونه رزقا لکم د پاره د خوراک ستاسو. فلا تجعلوا بس مگر زوی تاسو لله الله سره اندادن شریکانان وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو په پوهیږئ په دې خبره باندې چې د الله رب العزت سره شریک نشته دی. الله رب العزت ستاسو خالق دی، ستاسو مالک دی، ستاسو رازق دی، ستاسو د پاره الله رب العزت عمر انتظامات کړي دي په دنیا کې. نو تاسو د الله رب العزت سره شریکانان ولې جوړوئ چې دا زموږ لات دی، دا منات دی، دا عزل دی، دا غزا دی، دا اوبل دی، دا فلانی دا فلانی دی، او دا 360 بوتانو چې کوم جوړ کړي دي د دې عبادت پرېږدوئ او د یو الله عبادت وحده لا شریک چې کوم دی اختیار کړئ. الله رب العزت په چې کوم دی تاسو کامیاب کی. او حال دا دی چې تاسو په دې خبره باندې ښه پوهیږئ چې دا زموږ د ګټو خټو دا خدایان چې کوم دی دا هېڅ نشي کولی، لیکن د خپل هغه آبا او اجداد هغه دین را ټینګ کړی چې په هغې سره هغوی ګمراه وو. وان کنتم او کچرې تاسو فی ریب په شک کې مما د دې قرآن کریم نه نزلنا چې نازل کړی دی علی عبدنا په بنده مونږ په بنده خپل باندې، فاتو نو راوړئ تاسو بصورت یو صورت مثلي په شان د دې، ودعوا او راوغواړئ شهداءکم معبودان خپل من دون الله چې بې له الله نه تاسو نیسلی دي، ان کنتم کچړی تاسو صادقین په خپله وعده کې رښتوني. اوس دلته قرآن کریم په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت په دغه خلکو باندې رد کړی دی چې کومو خلکو د الله رب العزت هغه ایمان والو په زړونو کې به شکوک او شبهات پیدا کول چې دا خو د الله کلام نه دی بلکې دا خو پیغمبر د خپل ځان نه جوړ کړی دی او تاسو ته چې کوم دی تعلیم او تعلم درکوي.
نو الله رب العزت د سوره بقره په ابتدا کې دا ارشاد فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه. علما فرمایي لا ریب فیه یعنی لا شک فیه، په دې کتاب کې هیڅ قسمه شک نشته دی. او دا منافقین چې کوم نه دا تاسو ته هیڅ قسمه نقصان نشي رسولی او تاسو په خپل دین باندې قائم او دائم اوسئ. نو الله رب العزت دا هغې خبر رد تفاره دا آیتونه راولېږل. کچرې تاسو په دې خبره کې یعنی شک کوئ چې یاره دا خو د الله کې کلام نه دی او الله رب العزت چې کوم دی دا نه دی رالیږلی بلکې دا خو پیغمبر د خپل ځان نه جوړ کړی دی. نو وایي تاسو هم د دې قرآن کریم فرقان حمید د یو وړوکي صورت په شان یو صورت جوړ کړئ، ځکه چې عرب ډېر بلیغ او ډېر زیات چې کوم دی بلاغت والا کلام به جوړو. الله رب العزت هغوی ته چیلنج وکړو چې تاسو د دې قرآن کریم د یو صورت په شان یو صورت جوړ کړئ او راوړئ، بیا به زه ستاسو ومنم چې او دا کلام چې کوم ما نازل کړی دی دا په حقیقت کې چې کوم دی زما کلام دی بلکې دا د محمد صلی الله علیه وسلم کلام دی. نو تاسو دا هیڅ کلام نشئ کولی او په دې کې خپل مددګار کوم خدایان دي ستاسو، لات دی، منات دی، عزا ده او هبل دی او دارنګې غوث مغوث چې څومره تاسو خدایان جوړ کړي دي او ستاسو مشران دي، ستاسو چې کوم دی فصیح اللسان شاعران دي، هغه ټول راجمع کوي او د قرآن کریم فرقان حمید یو د صورت په شان یو کلام جوړ کوي او پیش کوي. بیا به موږ ومنو که چېرې تاسو په دې خپله خبره کې چې کوم دی رښتونی یې. الله رب العزت مخکې ته بیا د هغې بیان کوي چې هېڅکله تاسو دا کار نشئ کولی. یعنې که تاسو رښتیني یې په دې خبره کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن شریف له خپل ځان نه جوړ کړی دی، نو تاسو هم په دې په شان یو صورت جوړ کړئ، یعنی قرآن شریف په شان یو صورت یو کلام جوړ کړئ، بیا به موږ ستاسو خبره ومنو که چېرې تاسو صادقان یې په دې کې. دارنګې په فصاحت بلاغت سره چې کوم دی په مثل د قرآن چې هغه وخت کې فصاحت او بلاغت ډېر زیات و او داسې کلامونه به جوړول چې انسانیت پورته حق ایران شو. نو هغوی ډېر کوشش وکړو لیکن د خپل فصاحت او بلاغت په وجه باندې د هغې قرآن کریم مقابله یې ونه کړی شوه او عاجز راغلل د دې خبرې نه. نو الله رب العزت ورته چیلنج کړی دی فإن لم تفعلوا، پس که وکړو تاسو دا کار، ولن تفعلوا او هرګز به ونه کړئ تاسو دا کار، نو فاتقوا النار التي اوساتئ ځانونه د ورنه التي د هغه ورنه وقودها الناس چې خشاک د هغې انسانان دي والحجاره او کاڼي دي، اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو. یعنی چې تاسو دا کار نشئ کولی او هېڅکله هم نشئ کولی د قیامت د قایمېدو پورې چې کوم دی دا کار نشئ کولی، نو بیا د جهنم مستحق پر ځان ولې جوړوئ او کلمه ووایئ، د الله قرآن تسلیم کړئ، د الله په حبیب باندې او د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړئ حق او سچ او د دې خپلې وعدې نه او د دې خپل دغه نه چې کوم دی ځان وساتئ. اعدت للکافرین دپاره د کافرانو تیار کړی شوی دی. د دې نه څه مراد دی؟ ابن عباس او ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما او نورو عالمانو او مفسرون چې کوم دی ویلي دي چې مراد د دې کاڼو نه د ګوګړو کاڼي مراد دي چې ډېر بدبوی ساتي او دوزخ اور به په دې سره چې کوم دی تیزولی شي. او بعضې وایي چې نه دا هغه کاڼي دي چې دې کافرانو په خپلو لاسو باندې هغه لات منات عزات او دارنګې 360 بوتان چې کومه واړه او لوی جوړ کړي د خپلو ضروریاتو دپاره چې دا د باران رب دی، دا زمونږ د روزۍ ورکول رب دی، دا چې کوم دی زمونږ اولاد ورکول والا رب دی، دا زمونږ د عزت رب دی، دا زمونږ د ذلت، یعنې مختلف طور باندې چې هغه خدایانو ته به دغه کو نسبت کو چې دا فلانې خدای دی، دا فلانې معبود دی. نو الله رب العزت دا هغې متعلق فرمایي چې علماو دا ارشاد فرمایلی دی چې دا د جهنم د دې دپاره تیار شوی د جهنم اور به چې کوم دی په دې باندې بلیږي او الله رب العزت په جهنم اور چې کوم دی په دغې معبودین باطلو باندې چې کوم دی بلیږي. وبشر الذین او زیر ورکړه هغې کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملو الصالحات
او نیک اعمال اختیار کړی دي ان لهم د دې لپاره جنات جنت تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د دې نه نهرونه. اوس دا داسې بهترین جنت الله رب العزت مهمانخانه جوړه کړې ده چې د دې د لاندې الله رب العزت د دې د باغات او محلات لاندې الله رب العزت یو څو نیره چې کوم دی جاری کړي دي ولې جاری کړي دي، یعنی یو د اوبو خالص اوبو ولدا، دویمه د خالص پیو ولدا، او دریمه چې کوم دی د خالص شراب ولدا، او څلورمه چې کوم دی خالص د شاتو ولدا. یعنی دا بهترین ولی چې کوم دی الله رب العزت د جنتونو د باغونو د محلات لاندې چې کوم دی الله رب العزت دا وی د لپاره تیاری کړی دي، او دغه خلق په کوم دی په جنت کې الله رب العزت داخلي چاشي ایمان راوړی دی او نیک اعمال اختیار کړی دي، دا د وی د لپاره الله تر طرف یو انعام دی. کلما او هر کله رزقو چې ورکړی شي منها دغه باغونو من ثمرتين سمیوا رزقا دفار د خوراک، نو قالو وایدی هذا الذي دا خوا غمیوه دا رزق نا چرا کړی شی وا من قبل بخوا د دینا مونږ په دنیا کې و اتو به متشابها او را بوړې شي دوی لرا میوا همرنګ د دنیا د میوه، ولهم فيها او دوی لپاره په دغه جنت کې ازواج بیبیان مطهرات پاک کړي شوی، هم فيها خالدون او دوی به په دغه جنتونو کې همیش. اوس یو انعام خو الله رب العزت د هغه مسلمانانو ایمان والو د فاره دا ذکر کو چې دوی به په دغه جنت کې الله رب العزت سره د ایمان نه داخل کی، او بیا به الله رب العزت دغه جنت خایش کوم جوړ کړي دي چې داغي د محلات د لاندې داغي د باغات د لاندې چې کوم دی الله نهرونه جاری کړی دي. یو انعام خو د ایمان والو د فاردا دی، دویم انعام دا دی چې داغي باغونو نه چې کله هوی دا قسم میوه ورکړي شي د فار د خوراک چې دا اخري، نو هوی بداوي چې دا خو هغه میوه ده کوم چې په دنیا کې مونږ ته میلاو شي او مونږ خوړی و، لیکن حقیقت بداسي نه، بلکې د دنیا په میوه کې او د آخرت په میوه کې چې کوم دی د ځمکې د اسمان فرق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پاک کې فرمایي چې تاسو د دې دنیا د میوه چې کومه ده دا د آخرت په مقابله کې چې کوم دی دا د هغې نقل دی او هغه اصل دی، او د هغې یو چک ذایقه به چې کوم دی د بل چک د ذایقې نه او یا زله چې کوم دی د هغې نه زیاته بهترینه وي او خوشبوداره به وي. نو دوی به وایي چې دا خو هغه رزق دی چې کوم موږ ته په دنیا کې راکړی او دا خو هغه یو شان د میوې دي، لیکن حقیقت کې دا داسې نه وي. او دوی دپاره دریم انعام څه دی؟ دریم انعام د دې ایمان والو دپاره په جنت کې دا دی چې د دوی له به الله رب العزت پاکې کړی شوي بیبیانې ورکوي چې د حیض د نفاس د هر قسمه بیمارونه غلاظتونو نه به هغه الله رب العزت پاکې او ساکې چې کوم دی ګرځولی وي، او د هر قسمه بول نه د هر قسمه بیمارونه چې کوم دی هغه پاکې بالکل به داسې وي چې پاکې کړی شوي به وي د هر قسمه. لکه اوس دنیا کې چې کوم دی موږ تاسو وګورو یو زنانه څومره قسمه بیماری چې کوم دی د هغې په وجود کې موجود وي، حیض هغې له راځي، نفاس هغې له راځي، دارنګې چې کوم دی نورې بیماری پکې دي او بول دی، وړوکی بول دی، غټ بول دی، نو دا به د جنت په هغه پاکې کړی شوي بیبیانو سره چې کوم دی نه وي، بلکې د دې نقص نه به الله رب العزت هغوی پاکې کړي وي او دا به دې جنتیانو ته میلاویږي. او فرمایي چې دا جنتیان به همیش چې کوم دی په دې جنت کې داخل شي او دوی به چې کوم دی بیا الله رب العزت بار ته نه راوباسي. ان الله بشک الله تعالی چې لا یستحی یعنی حیا نه کوي ان دې خبر نه یضرب چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعودتن په مثالونو د یو ماشی سره ما فوقها یا زیاده دینا، فاما الذين او پس هغه کسان امنو چې ایمان راوړی دی یعلمون او پوهیږي هغوی په دې خبره باندې انه الحق چې بېشک دا مثال کم الله بیان کړی دا حق دی من ربهم د پروردګار زموږ نه. واما الذين چې هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي فیقولون پس دوی وایي دا خبره کوي ماذا اراد الله چې څه اراده کړې د الله تعالی بهذا مثلا په دې خصیص یعنی کمتر مثال بیانولو سره یضل به
یضل به گمراه کوي به په دې مثال سره ډېر کسان کثیرا ډېر کسان ویهدي به او لار الله رب العزت خی به په دې مثالونو سره کثیرا ډېرو خلکو ته وما یضل او نه گمراه کوي به په دې مثالونو سره الا الفاسقین مگر بدکاران خلق. اوس دلته علما فرمایي مفسرین لیکي چې د کافرانو او د منافقینو چې کوم دی دا سوال کو چې الله رب العزت څنګه دا دغه میلاو د چیرې د یو داسې شي چې هغه کمتر دی هغه ډیر زیات چې کوم دی دا هر چیز نه چې کوم دی هغه وړوکی دی د هغې مثال څنګه ذکر کوي. نو قرآن کریم کې الله رب العزت د نورو شیزونو مثالونه هم ذکر کړي دي لکه الله رب العزت فرمایي ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. او بیا دارنګې د مس ذکر په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت د مس ذکر کړی دی او دارنګې په بل آیت مبارکه کې چې کوم دی الله رب العزت د جولاګي ذکر کړی دی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. نو يهوديان ویل چې الله تعالی څه مطلب دی په دې قسمه ناکاره سيزونو سره او مشابهت ورکول او دارنګ چې کوم دی په دې خصيص سيزونو سره چې کوم دی الله رب العزت. نو الله رب العزت د دې خبر رد کول د فارا ارشاد فرمایل چې الله رب العزت وحده لا شریک دی وراء الورا ذات دی هغه د چا پروا نه ساتي هغه کدی یو مچ مثال ورکي کدی یو جولاګي مثال ورکي او کدی یو مچر مثال ورکي دا الله رب العزت ورکي ستاسو بدی کې هیڅ قسم خیال نشته. دارنګه بدی مثالونو سره چې کوم دی الله رب العزت ډیر خلق ته هدایت کوي او ډیر خلک چې کوم دی بدی مثالونو سره گمراه کیږي دا خپل زلالت پوجا باندې کوم دی هغه گمراه شي او ډیر زلالت والا گمراهي والا چې کوم دی الله دا غي عقلونه کولاو کی او یو ایمان راوړي او غیتنی کلاره چې کوم دی میلاو شي. او په دې مثالونو سره فرمایي چې نه گمراه کیږي مگر هغه کسان چې هغه بدکاران وي یعنی بدکاران په دې خبره سره چې لارې نه اوریدلې وي د دې مثالونو سره چې کوم دی هغوی بېلارې کیږي. الذین هغه کسان ینقضون چې ماتوي عهد الله وعده د الله تعالی من بعد میثاقه پس له محکم والینا رستو داغي ويقطعون او پرکوي هغه ما امر الله به چې حکم کړی الله وی تا به باغ سره ايو سره چې پیوست لیکل شي ويفسدون او فساد کوي دي فل الارض پس مکه کې اولئک هم دا کسان چې دي هم الخاسرون زید ځان کې ځان کې اړین دي یعنی دا خلک چې کوم دی الله رب العزت سره چې کوم وعده کړی و هغه وعده سوا چې مونږه ایمان براوړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په دې سره چې کوم دی دا پیغمبري به قبولو او د مسلمانانو اقرباو سره به چې کوم دی مونږه صله رحمی کوو او دارنګې مونږ به هغوی سره چې کوم دی دغه معامله کوو. نو د دې ټولو خبرونه چې کوم دی خپل ځان شاته کو او د الله هغه وعده محکم وعده چې کوم دی یې راکړله. نو وایي داسې خلک چې کوم دی په ځمکه کې فساد کوونکي دی او داسې فسادیان چې کوم دی الله رب العزت ناکامه کوي. کیف تکفرون سرنګ کافر کیږي تاسو یعنی کیف تکفرون سرنګ کافر کیږي تاسو بالله والله باندې یا دویما ترجمه کیف تکفرون څنګه کفر کوي تاسو بالله والله باندې یا الله سره وکنتم او حال دا چې وي تاسو امواتن مړو فاحیاکم فژوندی کړه تاسو ثم او بیا یمیتکم مړه به کی تاسو ثم یحییکم او بیا به ژوندي کی تاسو ثم الیه ترجعون او بیا به خاص د طرف ته چې کوم دی تاسو ورګرځئ. یعنی تاسو هیڅ قسمه سه حیثیت نشته لیکن تاسو الله رب العزت چې کوم دی پیدا کړی او دومره چې کوم دی تاسو په دنیا کې تاسو ژوندۍ درکړله نو تاسو د دغه نه فایده ولې نه وانه اخیستله او بیا یو مقام په تاسو پسې را روان دي چې څنګه تاسو نه